ماشاءالله ماشاءالله. لا نو اوس پته نه لګي چې یو ورځ پاتې را که دوه ورځې اختر ته پاتې خو خلک صفایي له روان دي قبرونه صفا کوي. ته اجتماع روژه ده او دا دیم دا روان دي ځان له څپلۍ اخلي جامې دا ګوره یو مونږ یې چې سمونه کړلی وه ای اختر ته دوه درې ورځې دي خو دا څه خلک پته نه لګي چې ولې دونه ډېر سخت ټینشن کې ناست دی سخت ټینشن کې دی. او زما رور زما رور ما که یه پوډر جیګر نه تر اوسه کم دی دا علم وویشه تېش روجې وي نه ښکارېدي دا شوی دا ولې خو ګوره او اعتکاف ته ولې نه یې ناسته اعتکاف کې دا کوغ نه شباب زه باید اعتکاف کې کوم ابولي ناست دی که نه ماشاءالله ماشاءالله دا زما ډېر خاص یار دی ډېر خاص کښېنه دې خوا کښېنه دې ته به سر ته کښېنې اصلا سوپا والا شهید رو سوپا شهید را ماشاءالله دا ته په وزن هم خیر خیریت دی اصلا اختر له کپړې دا څنګه جوړې کړې دي ها بس بیا او پیزار سپلیر کې دی بس دې خلکو ته اختر مبارک شي ټول زمانه باندې مبارک شي ټول لپاره ها ماشاءالله زه سره خو ګپو لګاو چې دا مونځ لازم ښه کوم څه مونځ کو همون زه مونځ کوم راځم څو رکعاته ماشاءالله مونځ مو کو موسم خو بیا ډېر ښکلې شو وریځ شوله ملګري راځي نو زه به کلي ته دواله او د هغې نه پس نور ملګري راځي نو کیدای شي زموږ خنډ ته پروګرام جوړ شي نو زه به خنډ ته چاغ به شو تلوار به وکړو ځکه ملګري راغلي نو زه دواله انشاءالله او بیا به کلي ته راځو سړی را رسېدلی دی ها دغه که اسمان کې خو ګلس ګلوس دی او داسې ښکلی موسم دی شارټکټ دا ټول شارټکټ تیرو راوځې دوا وشوله نو زه یې ځو کور ته دې ته وګورئ که نه ماشاءالله دري ته راغلي وو دواله تش پټي پټي دي اوس به راووتې په شارټکټ وځو بس په شارټکټ خو به دا وي نو راځه تورې تورې وړیا چې راغلي دي دا ښه دي ماشاءالله ماشاءالله خو الله دې د خیر باران وکړي داسې توره وریځ راغلی ټولو ته پته وي ځکه زما ویډیوګانې خو ټول خپل ګوري د دې موسم د وجې زموږ پروګرام هم پاتې شو مونږ تلو خنډ ته نو اوس به افطاري ولکه نو اوس به افطاري کوو په بیټک کې ملګرو سره ګورو کو ساخوا دې خو هم تیار کړه پکې څه کوي حالات ډېر خراب شو ډېر زیات خلک چې وایي چې د خدای په کارونو کې د بجلۍ په تارونو کې به ګوتې نه وهي نه داسې زمونږ دومره ښکلې پروګرام جوړ کړو خنډ ته ځو او افطار پاټۍ له ځو او پلان کې ډینګرې چې الله ته نه منظوره داسې بس ځو پی به راواخلو کسټرډ به پاهګو دغه چاړه وایي چاړه نه ملنګ ملنګ وایي ما ته خلک وایي چې ته هغه سره تصویران وباسې ما تصویران مه وباسم راځه چې ویډیو ته له جوړه کړم دا صحیح دی دا چې کلي به ځکه چې سړي ته پکې روه پی نه مېلاوېږي اوس به ځو کلي ته نارې امر راله لیفټ راکړو به ځو بیا راوړو لکه پی خو میلاو شو
هیڅ شي نه یارېږم خو دا باران کې چې ګړز کېږي که نه اوهو ظالمان دغه شان د مخلوق خدمت کوئ هوا خیر علي دې باران کې به روم کې ما دې څنګه ځو خو تاسو به مړی راوړی نو دا چې د اسمان کې وي ګړز د ما نه دا ډوب کوزي اوري باران شو ډېر تیز باران شو داسې پړک پړوک وي که نه د اسمان کې چې دا پکې نه وي څونه بخوه پړوک نه به یارېږي نه وي دا ګناه دی نو یار وره د الله د غضب نه څوک نه یارېږي پکېږي اما بیا راوختم وایي د ما ځان له لوکاټ پکار دی او یارې لوکاټ یو قسم رنګ را پرېښی ګوری ورته ها تاسو ورته وګورئ نو بس وینې هسې خو بل کوم پکې د کوتره کوم ضرورت د عمر سره تش تور راغلی دی ما ته اوس وي ما لوکاټ راوړي راغلی دا راغی دا واله ضروره الو شین شو خو لکه باران ودرېد موسم ښکلی شو څه یو خو مړه د ما را کېړی دومره شلک شلک کي دا څه مصیبت دی بس دا خبره صحیح ده چې پښتون دپاره بس درنه څپلی بس چړیاو دی وایي باجوګۍ وایي داسې پرې نارې کو ویرېدم چې بس چړیاو دې را ټیټ کړي او بس لکه دا زمري روانې مازدیګر کې هم نه وروستو څوک شته دی بایي او نه مخکې څوک شته دی دا څنګه چل دی اوده یې کو او نه دا انسانان خو ردا کېږي نه خو الله خو به ردا کړو که نه بېشکه الله تعالی هر څه کولی شي د دې نه 10 منټه مخکې داسې توره وریځ باران اوس وګورئ هغه نور شاته وګورئ ماشاءالله فبأي آلاء ربكما تكذبان بابا غوسه کې کنه بابا غوسه کې دی خاري سم نه ریکړې سره غوسه کې وته بابا یې غوسه کو یاره ډېر چالاک ماشوم و څه کې لکه څه کې دا کرکټ شو کړي راویم یو قسم نظارې جوړې شوې دي ماشاءالله لکه څه پکې مخ کولې ښکارم ماشاءالله ماشاءالله الله د قدرتونو نه بس انسان وي چې زار شي اوري دا وګوره فکر چې داسې راوړو چې سم ښکلی شمه دغه هغه زموږ جومات دی ماشاءالله ماشاءالله بایي نور هم دی او نری نری باران پکې هم دی خالد احساس کې دی که نه او که نه خالد وي دومره یخ په سړي لګي وي ته بیا که واوره ده هغه جوړ شوی دی مونږ به ورته ګوډۍ ټال وي دغه دی ویې وینې واجي تېر ورته وي چې خدای څه کي یا به کېږي د انسان به څه کاري او څه به یې کرداري نو واقع ده دومره ښکلې د بوډۍ ټال جوړ شوی دغه دی دغه بهر راوتې وم ما موسم به مې انجوی کوو به ګرځو بس یو کس سره په ګپ شوم او لګیا نو چې 28-29 دی تقریبا 10 منټ پاتې دي او زه به ځم کلي ته ملګرو خواله نو ټایم ډېر شارټ دی پوهېږئ نورو دا نه وس راته سمې خبرې کي چې سړځي انسان وږي کېږي نو انشاءالله په نیکسټ بلاګ کې به ملاویږو